عزتمندو همدغه شانتي الله رب العزت بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته حکم کوي وانذر عشیرتک الاقربین د خپل نزدې خلق اقربا رشتہ دار دا اویروا دوی ته د ایمان دعوت ورکا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل خاندان سلوخ کسان هغه ته د روټه دعوت ورکو پای کې چې کوم دی ابو لهب مو ابو لهب ډېرې زیاتې خبرې کولې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به خبرو ته نه پرېښودو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا عادتو چې په یو مجلس کې بناستو خبره به شروع نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا خبره نه کوله خاموش بناستو عزتمندو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دویم ورځ باندې بیا د خپلو رشتہ دارو ته دعوت وکړو بیا چې کوم دی په دویم ورځ باندې ابو لهب خبرې راواغستې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مقور نه کړه په دریم ورځ باندې بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعوت ورکړي ټول خپلوان راځي بیا ابو لهب چې کوم دی خبرې شروع کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته موقع نه ورکوله هغه ته پته وه چې نبی علیہ السلام به خامخا چې کوم دی موږ ته د ایمان او د یقین خبره کوي موږ ته به دعوت راکوي هغې نه بس الله رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کل عام چې کوم دی د دعوت اجازت ورکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې غونډې باندې ولاړلې आवाज یې وکړو اے د مکې خلک راشه ټول خلک چې کوم دی راغونډ شو په دې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل اے د مکې خلکو تاسو زه په خپل ژوند کې چرته په دروغ باندې لیدلې یم آیا ما په خپل ژوند کې چرته دروغ ویلی دي نو خلکو چې کوم دی ټول په یو ځای باندې دا چغه وویله چې تاسو بالکل په خپل ژوند کې دروغ نه دی ویلي ورته وایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل که تاسو ته زه دا خبره وکړم چې د دې غونډې نه شاته چې کوم دی یو لښکر روان دی په تاسو باندې حمله کې تاسو دا خبره منئ هغې ورته ویل بالکل موږ دا خبره منو ځکه تاسو په خپل ژوند کې چې ته دروغ نه دی ویلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته بیا وفرمایل چې تاسو ما رښتونی ګڼئ بیا تاسو وایئ چې قولوا لا اله الا الله تفلحوا لا اله الا الله وایئ دې کې ستاسو کامیابي ده د بتانو عبادت مه کوئ د عبادت لایق صرف الله دی د الله عبادت وکړئ په دې کې ابو لهب چې کوم دی کاڼي راواغستلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې غزار وکړو نبی علیہ السلام ته وایي چې هلاک شي تا مونږ دې خبرې دپاره چې کوم دی راوښتو عزتمندو دا څومره چې کوم دی غټ ازمایش دی امتحان دی بیا د ابو لهب چې کوم دی دو زامنو دواړو باندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوڼو واده هغه دواړه لاړه خپل ښځو له چې کوم دی طلاق ورکړو دا څومره چې کوم دی د افسوس خبره ده